دیوبند دیم هر باطل سر جنگی گمازا دا دلیل میدان کی کلا رستو کی گمازا دیوبند دیم هر باطل سر جنگی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعزت ملوریدونکو دا مروجہ جشن عید میلاد النبی په باره کې تاسو موږ دویم کلیپ دی مخکینی کلیپ کې تاسو ته د دې د موجود د هغې بادشاه هغه حالات ذکر شو د نبی علیه السلام د دور نه واخله د 604 هجرۍ پورې د نبی علیه السلام دور د صحابه کرامو د خلفای راشدینو تابعینو تبع تابعینو دور تیر شوی دی په دغه وخت کې چې دی نو هغه دغه مجلسونه دا هغه چا نه دي کړي حالانکه د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ نبی علیه السلام په وخت کې هغه هم وه او صحابو په دور کې هم مباعث موجود و بیا هم نبی علیه السلام او صحابو دغه ورځ نه ده مناو کړي څنګه چې نن سبا چې دی نه هغه بریلیان مناوي په 604 هجرۍ کې چې دی نه هغه دغه بادشاه د هغه د وخت نه هغه ابتدا وشوه او تر ننه پورې چې دی نه هغه را روانه دی هغه تذکره د بادشاه وغیره هغه تاسو ته شوي وه بیا زمونږ په بر صغیر هندوستان کې د دې ابتدا چې دی نه هغه د ټونک د نواب د هغه نه چې دی نه هغه د دې ابتدا وشوله په 1903 کې د دې ابتدا په بر صغیر کې وشوله بیا په 1939 کې د دې د نن سبا چې کوم جلوسونه دي اوباسي د دې چې دی نه هغه حاجي عنایت الله قادري هغه د دې چې دی نه هغه ابتدا کړې ده او د هغه تذکره وروسته انشاءالله را روانه ده د دې ابتدا چې دی نه هغه بیا د جلوس ابتدا هغه کړې وه او د جلوس ایجاد چې دی نه هغه هم کړی او دا دلته چې کوم میلاد هغه شوی دا د انګریز په تابعدارۍ کې چې دی نه هغه شوی او دغه رنګې د هندوانو ګوره کله چې هم یو قوم په بل قوم باندې هغه غالب راشي نو د مغلوبه محکوم قوم چې دی د نورو قومونو چې دی نه هغه څه نه څه اثرات قبلوي کله چې په بر صغیر کې هغه د انګریز حکومت هغه راغی نو د انګریز د حکومت نه بعد چې کله مسلمان هغه محکوم شو نو په مسلمانانو کې بعضې خلک انګریز چې دی نه هغه په دې خبره باندې هغه راپورته کړل وروسته د دې تذکره د دې خپل کتابونه هغه هم انشاءالله هغه به حوالې پیش کوم انګریز بعضې خلک په دې راپورته کړل او دغه خلک د انګریز نه په دې متاثره شو چې ګوره انګریز هغه د عیسی علیه السلام هغه کرسمس ډے د پیدایش ورځ چې دی نه هغه مناوئ موږ له څه شوي دي چې موږ د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ نه مناوو دغه رنګې په هندوانو کې چې دی نه هغه د هولي هغه چراغونه هغه لیټونه وغیره د هغې چې دی نه هغه رسم و دغه مسلمانانو بعضو چې دی نه د هغوی نه هغه رسم هغه قبول کو او هغوی ته وکتل او دغه رنګې د نبی علیه السلام د پیدایش په ورځ باندې هغه رسمونه چې دی نه هغه دوی هم شروع کړل نو د دې اولنی چې دی نه هغه موجد اولنی چې دی نه هغه په هندوستان کې هغه چا کړی و دا چې دی نه هغه تاسو ته د سبیل الرشاد د کتاب حوالے چې دی نه د هغې نه دا عبارت تاسو ته بر صغیر में सबसे पहले महफिल मीलाद की इब्तिदा 1903 में हुई जो कि रियासत टोंक के नवाब साहिब के एहतमाम से इनके महल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी और 7 दिन तक कचहरियाँ बंद रहती थी और महल के एक कमरे में 400 सुतून चांदी के और इन पर फूलों की छत और फूलों की दीवारें बनाई जाती थी और रोशनी के लिए 10,600 छोटी बड़ी लाटेनें अगरबत्तियाँ सुलगाने के लिए सोने का दस्ता जिसमें सैकड़ों अगरबत्तियाँ सुलगती थी और शमादान सोने और चांदी के बने हुए थे 7 रोज तक नवाब साहब की अपनी तस्नीम करदा किताब मौलूद रात को 9 बजे से सुबह 2 या 4 बजे तक पढ़ी जाती थी 6-7 हज़ार आदमी जमा होते थे इन सब को अतर मला जाता फूलों के हार पहनाए जाते और गुलाब पाशी होती फी आदमी 10-10 लड्डू तकसीम किए जाते बाज़ लोग मौलूद सुनकर हाल खेलते और नारे लगाते पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन सुबह 4 बजे से सौतोबों की सलामी दी जाती कैदी रिहा किए जाते चांदी की सराहियों और कटोरियों में पानी दिया जाता था बर्फ़ के तब्बाक भी चांदी के होते थे इसके साथ दूध शरबत खजूर लड्डू और चांदी के वर्क़ों वाले पान सबको तकसीम किए जाते हवाले सबील रशाद د دې ابتدا چې دی نه هغه په هندوستان کې په 1903 کې چې دی نه هغه شوي ده دغه رنګې د جلوس ابتدا کوم دا نن سبا چې جلوسونه ویستلی کېږي دا د هغه بادشاه په وخت کې نو اوس چې دی د دې ابتدا په بر صغیر کې شوي ده دلته چې دی نه هغه ذکر کوي عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوس نکالنے کی بدعت اس طرح رونما ہوئی کہ 1929 میں ایک شخص نے ہندو مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا اس کا اسلامی نام عنایت اللہ تجویز ہوا
जो बाद में हाजी इनायतुल्लाह कादरी हो गया। ये शख्स जब हिंदू था तो राम लीला का जुलूस निकालता था। दबा राम लीला जुलूस अगर इस्तलो कल चले हिंदू कल मुसलमान शो, मुसलमान होने के बाद रियाकारी और नमूद नुमाइश का जुनून ख़त्म न हुआ, अगर जुनून ददना ख़त्म न शो। और 12 रबीउल अव्वल को लाहौर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने का आगाज़ किया। मौलवी फजल रसूल बदायूनी, मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी, इन्हीं दिनों में मुहद्दिसीन दिल्ली के खिलाफ उठे। ये वो लोग थे जिनके रव गोपे में बिदआत कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने दिन रात काम करके बिदअतियों की इमाम होने का एहसास हासिल किया। और देश अगर जुलूस बानी संगो नन चिदेना अगा हम दे पर 2002 की वफात शेर है द कबर चिदेना अगा पर लाहौर कश्मीरी बाजार के अगा मौजूद दे द मजार बाहर अगा चिदेना अगली कलेशीवी दी शेख इनायतुल्लाह कादरी बानी जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबा मजार बानी चिदेना अगा द हमली कलेशीवी दी बिया चिदेना अगा द अंग्रेज पदौर के द दी इजाद शे होता उस अवल माउए द दी हवाले चिदेना अगा द दी खपल किताब अगा मौलवी अब्दुल समी दादी अगम मनलशव आलिम दे अगा प अनवार सातिआ अगी की जिदन पखपल ददी इकरार कई च द अंग्रेज न मुंग मुतासिर शु द अंग्रेज द मुतासिर द वजी नकल च अगो क्रिसमस मनाव हो मुंग जिदन नबी अलैहि सलाम ईद मिलादुन्नबी अगा शुरू को पखपल जिदन अगा तस इबारत वावरे दे द इबारत दरतमा दे जिदन अगा प अनवार सातिआ सफ़ा नंबर 271 की जिदन अगला खबर कई इस वक़्त में जो हुक्काम परमान रवा अंग्रेज़ है कि इनको कुछ अलाक़ा तज़ीम व आदाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बईहमा उन्होंने अपनी कचहरी और महकमा में जा बजा अहल इस्लाम के लिए मिसल ईद और बकर ईद के दिन छुट्टी और तातील के वास्ते खुशी मीलाद हज़रत खैरुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं तारीख़ रबीउल अव्वल को मुकर्रर कर रखा। अफसोस सद अफसोस कि अंग्रेज़ हुक्काम कारोबारी ज़रूरी में अपने हर्ज मंजूर कर ले अगल हर्ज मंजूर को और अपने हुकूक़ खिदमत और कारगुजारी को इस रोज़ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बजा औरी मरासिम फ़रहत व सुरूर व ताज़ीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़ूफ़ करे। और ये लोग इसके मुकाबिल इस तहरीक के मुकाबिल ज़ुबान मुबारक से फरमा दे कि ये फ़ैल बिदअत है। वही मुसलमानों और तो शिदा बिदअत है और अंग्रेज़ शिदेन दे अगमंग लदगरा को और अंग्रेज़ इजाज़त राको अगब दे रज़बान छुट्टी शिदेन अगमंग लराकड़ा अग किस्म किस्म सहूलियात राकड़ल द अंग्रेज़ शुक्रिया शिदेन अग दे अदा कई अंग्रेज़ पदे न दे वर्कड़ी अंग्रेज़ सिर्फ पदे वर्कड़ी दी संग मुंग क्रिसमस मनावहु दक्करंगी दा मुसलमान शिदेन अग हम पदगी बिदअत के अगतशी और मुसलमान पर आपस की चीज़ें पर आपस मसलों के अगवन खले समूंग चीज़ें आगा मखा आगवाउड़ी। अब यादा मौलवी अब्दुल समी पबल सफ़ा नंबर 336 के वही बाज़ बिदअतें अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए भी होती है। हालांकि नबी अलैहि सलाम फरमाई कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत चीज़ें आगा गुमराही दा और देव बाज़ बिदअतुन चीज़ें आगा सही दा अल्लाह दा रज़ा दा पारा आगा हुम्मी बिया चीज़ें आगा दी दा अंग्रेज़ ना पदे बांधी चीज़ें आगा द चूटी आगा एहतिमाम आगा हुम करे दे दी चीज़ें आगा दी किताब तज़किरा अकाबिर अहल सुन्नत दी पखपल दी इकरार कई सफ़ा नंबर 559 के दिवई अंग्रेज़ों की आमद से कबल 12 रबीउल अव्वल 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था, मगर अकाबिरीन बरीलवियत ने अंग्रेज़ की खिदमत की सिला में अंग्रेज़ खिदमत ही कहो अंग्रेज़ों तपसिल्ले के सौर को 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी के नाम से तब्दील करवाया। अंग्रेज़ पर खिदमत की वर्तदा लगा शे। अब याद हुई दी मौलवी अब्दुल हकम शरफ कादरी रज़ा खानी नूर बख्श आगा वही आप ही की मसाई जमीला से मुत्तहिदा हिंदू पाक में 12 वफ़ात की बजाय ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तातील होना करार पाई थी। छुट्टी चिदन अंग्रेज़ द तरफ न दीता मिलाउशी हुआ बल दी मुक़द्दिमा तज़किरा सैयदना गौस आज़म दागा किताब दे दागे पर 8 नंबर सफ़े की वही अल्लामा इकबाल अहमद फ़ारूक़ी रज़ा खानी भी नूर बख्श तवक्ली के ज़िक्र में लिखते हैं कि आपने गवर्नमेंट के गज़ट और सरकारी कागज़ात में 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी के नाम से तब्दील कराने की जद्दोजहद की और इसमें यहाँ तक कामयाब हुए कि गवर्नमेंट से इस मुक़द्दस दिन की तातील मंजूर कराई। आज यही तातील खुदा की फजल से इस्लामिया ने पाकिस्तान की एक अहम तकरीब में तब्दील हो गई है। दिचिदेन आगे न बाकी की छुट्टी रवागस्तला दतीदा उरज दा चिदेना आगा द अंग्रेज़ पताबीदारे के द क्रिसमस सर द मुशाबहत चिदेना आगा प हकीकी दाय खौदले शीवी दा उदागे प मुशाबहत की तस्त चिदेना आगा द दे सर द मुशाबहत आगा यो सो चिदेना आगा मुशाबहतु न जिक्र को अंग्रेज़ चिकल क्रिसमस कई
نو په دغه ورځ باندې دی چې دی نه هغه چوټي کوي، دی عام کارونه وغیره نه کوي، دی چوټي کوي. دغه رنګې چې دی نه هغه دی په 12 ربیع الاول باندې د دې د وجې نه هغه چوټي شي، کاروبارونه هر څه چې دی نه هغه ختم شي، چوټي چې دی نه هغه راشي. انګریز چې دی نه هغه سهار خپل ګرجو ته لاړ شي، هلته چې دی نو د بایبل تلاوت کوي. دا چې دی نه هغه دی جمعات ته خو لویه خبره، د قرآن مجید تلاوت خو دی له د سره ورځینو بازارونو ته راوځي او جلوسونو چې دی نه هغه وباسي، پتراو کوي، جمعاتونه چې دی نه هغه په ګټو باندې ولي او دغه رنګې چې دی نه هغه مسلمانان هغو ته تکلیف رسوي. دغه رنګې دریم هغوی چې دی نو یو لباس ښایسته نوی واغوندي او بهر ته چې دی نه هغه راوځي، دوی هم دغه شانتې نوي لباسونه واغوندي او بهر ته راوځي. په کریسمس ډے باندې هغو چې دی نه هغه په بازارونو کې جنډې لګوي، دوی هم جنډې چې دی نه هغه لګوي. دغه رنګې د شپې هغه په کورونو باندې هغه بلپونه د لیټونو انتظام کوي، دی چې دی نه هغه هم هغه انتظام کوي. شپږم نمبر دغه رنګې ملګرو وغیره دعوتونه د خوراک هغه دعوتونه وغیره هغه دلته هغه هم وي. اووم نمبر دغه د دې چې کوم پادر یعنی د دې مشران وي د هغوی یا د مریم علیه السلام یا نور چې دی نه هغه عیسی علیه السلام د هغوی پتلې جوړې کړي، دغه رنګې دي چې دی نه هغه هم د کعبې او د نبی علیه السلام د روضې پتلې چې دی نه هغه شکل جوړ کړی او په بازارونو کې هغه چې دی نه هغه ګرځوي. دغه رنګې چې دی نه هغه په جلوس په شکل کې هغو روان وي. اتم نمبر دغه رنګې دي هم د جلوس په شکل کې روان وي. نهم نمبر دوستانو رشتہ دارو ته هغه تحفې ورکولی کېږي، دغه رنګې دي چې دی نه هغه هم تحفې وغیره ورکوي. لسم نمبر د شراب محفلونه هلته چې دی نه هغه عام وي، دلته چې دی نه د شراب په مقابله کې د حلوا د کیرونو او د زردو د بریانیانو چې دی نه هغه څه وي محفلونه هغه عام وي. نو دا چې دی نه هغه څه دی او نبي علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کم قوم هغه تشبه یو شانواله اختیار کو هم د هغوی نه چې دی نه هغه دی وګرځېدو. نو د دې دا نن سبا چې دی کوم د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مناوهي د دې مشابهت هغه د عیسایانو د کریسمس سره چې دی نه هغه وي. حالانکه عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی، د نبی علیه السلام په دور کې هم د عیسی علیه السلام د کریسمس چې دی نه انګریز به مناوهو، د صحابه کرامو په دور کې مناوهو، خو هغوی چېرته دا سوچ نه دی کړی چې انګریز هغه د عیسی علیه السلام په یاد کې کریسمس مناوهي، راشه مونږ چې دی نه هغه هم د خپل پیغمبر په یاد کې هغه یو ورځ مناو کړو. هغو داسې نه ده کړي. دا کار چې دی نه هغه صرف او صرف د بریلیانو هغه ځان له ایجاد کړی دی، هېڅ دلیل هغه نه دارد. او نن سبا چې دی نه هغه د دې حالات څه دي؟ نن سبا چې دی نه هغه دي د دې په نوم باندې چې دی نه هغه څه کاتې کوي او څه چې دی نه هغه کوي. زه تاسو ته چې دی نه هغه یو څو ویډیوګانې چې دی نه هغه د دې په باره کې ښیمه چې د دې حالات چې دی نه هغه نن سبا څه دي. دا تاسو چې دی نه هغه وګورئ، دا چې دی نه هغه د دې دا چې دی نه هغه وګورئ، دا چې دی نه د لعل شهباز قلندر بت هغه جوړ کړی دی او دې چې دی نه هغه څه کوي، د هغې تهارونه هغه په غاړه کوي. دا د چې دی نه هغه میلاد کوي. د نوح علیه السلام قوم کې هم اول داسې چې دی نه هغه حالات راغلي وو. هغوی چې دی نه اول د خپل مشرانو بوتان جوړ کړل. اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ کیا تم اور اس کی شان ان کے پھر جدا جدا ہو گئے. اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں دغه رنګې دا وګورئ، دا چې دی نه هغه پټکي والي دي او دې خوا چې دی نه هغه تاسو بره یې نه هغه د میلاد نومونه او بینري وغیره لګولی شوي دي. دا چې دی نه هغه د میلاد په نوم باندې دا دراګانې. اوس دې ته وګوره، د دې چې دی نه هغه وګوره، د میلاد په نوم باندې چې دی نه هغه دا څه کوي. دغه چې دی نه هغه بینري د میلاد هغه هم لګولی دی، د میلاد په نوم باندې چې دی نه هغه دا ډمامې دي او دته اوس ګوره چې دی څه کوي. انشاءاللہ ساڈے اگے سلامی ہوئی کر رہے دیکھ لو کہ سچے عشق ہون تے انشاءاللہ سلامیہ تا قیامت جاری ہو ساری رہندیاں. تے سرکار نے کہڑا شعر لکھیا تک روزہ محبوب تیرے تے
वे जावे जान सुखाली ओवे नसीब नबी दा कलमा मौत शहादत वाली पूरा दौड़ पे नबी दी सुन सुन रो मोड़ा कर مړه زه هم دا خلک په هم چې دی نه هغه نهرې لګوي دا څوک چې دا کمنټونه کوي زه خو حیران یم دې خلکو ته چې په دې څیزونو باندې دي د ځان دپاره هغه دلایل جوړوي د ځانه د قرآن نه چې دی نه هغه یو آیت پیش کوي دا زموږ دپاره دلیل دی یو حدیث پیش کوي لکه دا زموږ دپاره دلیل دی زما د مشرانو حوالې پیش کوي لکه دا زما دپاره دلیل دی یاره زه خو حیران یم دې خلکو ته چې دا خلک هغه په کم نیت باندې په کم سوچ باندې چې دی نه هغه دې څیزونو ته هغه دین وایي حیران یم دغې خلکو ته الله پاک دې مونږه د دغې خلکو نه هغه محفوظ کړي د دغې خلکو د شر نه دې الله پاک مونږه په امان کړي واخر دعوانا الحمدلله